پیسې اخلي وایي او جې اخلم بس تمانچې راویشتله پهله جمال ویشتو بیا یې وله پلار ویشتو د هغې نه پس په ما هم 4-5 فایر شوي دي خو بس زه قابو شوی یم لرې شوی هم دي او خپلې پیسې غوښتي او ښځې هم بیماره وه په هسپتال پاسه تا د ورور راوځي او بس ته خط پیسې غواړي او تاسو یو مولي او پسې بیا بله مولي بس دا چې پیسو پسې راغله به دي ورته پلان جوړ کړی و بس یا څه پته نه لګي چې څه لوبه وه بس پهلې مې ورور وویشتو بیا پلار مې وویشتو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو د پښتو متل دی وای خمک او بد نشتا دا نن چې کوم وقوعه تاسو ته بیانوم دام عمده متل سره ریلیټډ ده د ناصر باغ تانی په حدود کې یو پلار او زوی ډیر په بے دردۍ سره وجل شوی تنازع د دې په منځ کې د 1.5 لک روپو وا ملزمان چې کوم دی هغه د مقتول خورین دي دا تنازع څنګه شروع شوی و جګړې ته څنګه ورسېده مرګونه پکې څنګه وشو او دونه خواږه رشته چې کوم دا هغه एकदम دشمنۍ ته څنګه بدله شوه دا ټول تفصیل تاسو له دې ننني رپورټ کې درکوم د عبرت نه ډک رپورټ دی ضرور وګورئ اسیم خان هغه ورځ چې کومه جګړه شوې وه دوه ورځې وړاندې ستا تره او ستا تره زوی چې پکې وژل شوي ته هم ورسره په موقع وې دا څه چل شوی دا جی د پیسو تنازع وه دا زمونږ چې کوم د ترور خاوند دی امیر رحمان د سره زما د ترش پیسې وې لکه 1 لک او 80,000 او لکه په سهار له پریشنو زما د تره کور والا په دې کې لکه یو پیره پسې مونږ ورلو مونږ ورته پیسې د پلار یې پهله څه نه ویلې بیا قرض یې ورکړی وې ساده یې ورکړی وې او بیا راغی وروسته ویل چې ټیک ته ماښام زه درځم یا تاسو راشئ تاسو له به زه خپلې پیسې درکړم ویې هم منلې چې راشئ وروسته درکوم چې مونږ لاړو هغه ټیم کې یو زما دا تره یو د درا مشر زوی جمال یو ورسره زه ومه په موټر سایکل مونږ لاړو چې ورلو نو پیلې منلې وایي وروسته درکوم بیا یې زامن وویل چې مونږ نه درکوو پیسې ولې چې آیا را پیسې زمونږ پلار اخیستې دي مونږ یې نه منو او بس نه یې ورکولې لکه بس بیا یاره زما دې ته ویل چې ما ته سهار له اپریشن دی ما له خپلې پیسې راکوئ زه ضرورتمند یم مجبور یم لکه هغه وایي چې ښه زوی راغی ګلزار وایي پیسې اخلي وایي او پیسې اخلم وایي پیسې اخلي وایي او جې اخلم بس تمانچې راویشتله پهله جمال ویشتو بیا یې وله پلار ویشتو د هغې نه پس په ما هم 4-5 فایر شوي دي خو بس زه قابو شوی یم لرې شوی هم دي بیا هغه حوصله خرابه وه لکه مړي چې وکړو بس هغه بیا بس خلکو اوچت کړو ویې وړه بس مونږ چې کوم دی بیا هسپتال ته بس دوی دواړه په موقع باندې وفات شوي که په لاره کې جمال چې کوم دی دی په لار وفات شوی او دا حضرت زمونږ تره او دی چې کوم دی 1 ګنټه ژوندی بیا هسپتال کې وفات شو هغه ټایم کې څوک نه خلاصې کړی وې یا څه نور څه نو جی ګولۍ له څوک مخې له ورتلی شي یو بس دوه دا خو ګوره د ګلزار دی ماما و که نه ستا دا تره او زمونږ پې دا لکه څه یقین هم نه و چې لکه مونږ باندې به ډس کوي یا څه یا بیا سړی بندوبست ځان نه وکړي که نه مونږ دغسې ورلو دا د ګلزار دی کور و که د ګلزار دی کور مخه وه د ګلزار دی کور مخه وه بلکل د ورخوای وه کله چې زوی دا ډس کو نو پلار ورته څه منې کول رامنې کولې نه جی دا پلار په سلا راغوښتي و او دا پلار په سلا و تاسو چې کله دا مړي وشو بیا خلکو در سره اوچت کړل که نه اوس خو خلک مړي اوچتوي هم نه یا زخمیان اوچتوي هم نه ویډیوګانې ولګوي دا بس جی بیا خلکو اوچت کړه خو مونږ خو هغه ټیم کې لکه دا تماسه وي فایرنګ شروع که نه نو مونږ خو لاړو خلکو هسپتال ته وړه بیا مونږ خلکو ویل چې لکه اوس خپلو مریضانو پسې لاړ شي آیا ژوندي دي یا مړه دي بیا مونږ هسپتال ته رالو چې زه رالم چې جمال وفات شوی او د تره کې مې لکه د پس نه پیدو خو بس فریاد یې کوو لکه بس ژوندی وله خو سخت لګېدلی و چې جي سر رګ لګېدلی دی دی نه بچ کېږي یو ته وخت جو بس یو لکه 30-35-40 منټ ژوندی و بیا وفات شو بیا پولیس درله کوم ځای ته راغلل او څونه ساعت پس راغلل یاره پولیس هم بس چې موږ هسپتال ته رسېدو پولیس را رسېدلي وو او جی پولیس سره چې کله بیا تاسو راپورټ درج کولو په هغې کې څه مشکلات وو تاسو ته یاره جی بس پهله رانه دا دغه کول چې لکه کسان مسان راولې خو هلته ځال ته ځان نم ما سره دا ماشومان و دوی نابالغ و د دوی پهله ویل راپورټ نه چلېږي لکه بس مسلې ډېرې شوې خو بیا کسان راله بهر هم پکې وو پلار د مې لرې و بس بیا زما راپورټ لکه وروسته پې لږ زور موږ راوړو بیا راپورټ مو دغه کړو مسلم خان د حضرت ستا ورور دا زما جي کشر ورور و تاسو څو ورور یعنې او د حضرت پکې څویم نمبر و موږ 15 وروریان دی 15 نمبر ورور تاسو چې کومه دعوه کړې ده تاسو د خپل لکه دي چې کړې ده که نه د خور په خاوند او د هغه په 2 زامنو کړې ده او جی دغه
تاسو ورور دا پیسې د لسونه وخت پهله ورکړې وې او څه ورکړې وې؟ یاره زما خیال دی چې دا یو میاشت نیمه چې خو موږ ته به دا د سالم نه خو میاشت نیمه مخکې ورکړې وې. څه پته لګي څه ورکړې وې؟ نه دا پته اوس موږ ته نه لګي که نه چې د څه ورکړې وې. تاسو دغه ټایم چېرته وې او اطلاع درته څنګه میلاو شوه؟ زه دلته کلي کې وم او اطلاع به چې د دې جوړ جماعتې ته به یو پاو وخو نو کور ته رینګ شوی و ما پسې دا زوی راغی ویل دغسې لکه ګلزار کسان ترې یاد کوه دا تره زوی یاد کوي ویل چې ګلزار دغه مړ دی جمال مړ دی او کاکا دغه دی زخمي دی ته کور ته راشه. قرضدار خو خلک پردو خلکو سره هم کوي ګاونډیانو سره هم کوي که نه نو دا خو یې خوري و بیا خپلې پیسې ولې نه موږ هم دقه ویو چې لکه ډېره مستي کړې که نه لکه دا لږ دی وخت چې یاره دوی داسې دا چې زموږ د دې رور لکه داسې زموږ مخکې دښمنۍ خدای خبر ده چېرته پیسې اخیستې وي څه وجه وه داسې خو څوک نه کوي دا خو لسې خوشکیان غونته هم دي که نه دا پلاره پوهې چې لوپران غونته دي موږ دا سهار هم ساله کولی چې دا څه خو د څه لوبه ده خو د مرګ خبرې دا نه وي او خپلې پیسې غوښتي او ښځې هم بیماره او په هسپتال پاسه کې. تا ته ورور راوځي او بس ته خته پیسې غواړي او تاسو یو مولي او پسې بیا بله مولي. څه ټایم چې دا جګړه کېده د حضرت ښځه په هسپتال کې داخله وه او جی دا هسپتال کې دغه هسپتال نه دی راغی چې زه ځم لږه پیسې به مو ګورم او جماعت یې به راوړم که نه نو کله چې دا واقعه وشوه خو هسپتال کې داخله و بیا اپریشن وشو که نه شو؟ نه که نه بیا اپریشن خو بیا سبا له جمعې په ورځ دې ضرورت په ورځ داخل کړ هماغسې بیمارۍ کې هم راوسته او هسپتال. بیا داسې هم راوست. نو څه دی خیال دی دې نه پس هغه مخکې خلکو به وایي که نه چاله قرض ورکوي نو ورسره کاڼې م ورکوه چې په دې سر دې پې وایي نو دې نه پس به څوک قرض ورکوي چاله؟ دې نه قرض به څوک څه ورکړي چې داسې علي که نه دې نه به څوک بس قرض چاله ورکړي. فؤاد ته سکول وې که څه کار مار کې؟ زه کار کوم څه کار کې ته؟ مصریتوب کار کوم مصریتوب کار. تم په دغه موقع وې؟ زه په موقع یم زه لرې وم ته دا تره زوی مې په موقع و او لږ جدا وم ته. دا پیسې چې ورکولې تا ته خو به یاد دي که نه چې دی څه له ورکړې وې د خپلې خورینو له؟ بس ضرورت یو پلار لی وله ورکړې او پلار یې ترې غوښتې وې او زامن یې ویل وې موږ یې نه منو. د جګړې نه پیله تې لکه دوی خو په دغه ورځ ورسره دی مو که نه دې نه پیله دې چېرته مور یا پلار غوښتې وې دا پیسې؟ نه بس د اپریشن لی ترې غوښتې. ستا پلار څه کار کو بچې؟ زه بس دیاړي میاړي کوله. او جمال؟ جمال هم بس لوډر یې چلو. جمال څه عمر و؟ 17 کال. په دې پیسو باندې مخکې چېرته دوی خپلو کې بحث شوی و؟ نه بس دا چې پیسو پسې راغله به دوی ورته پلین جوړ کړی و بس یا څه پته نه کېږي چې څه لوبه وه بس پهلې مې ورور وویشتو بیا پلار مې وویشتو. تاسو اوس دغه ناصر باغ کې اوسېږئ دې نه پیله چېرته اوسېدی؟ دې نه پهله بس د کلي کې اوسېدي دلته. مور ته دې بیا چې اطلاع ورکړه چې کله دا څه وشو؟ بس مور ته مې اطلاع ورنه کړه هم سیده دلته راوسته بل ته بیا خبره شوه. په لاره کې مور ته څه ویل هغې ویې نه چې زما خو سبا اپریشن دی چېرته مې بوځئ؟ ما ورته ویل بس ویم هغې زخمیان دي او هلته یې وړي دي بس چې دلته راورسېده بس بیا هغې وفات شوي وو. ستا پلار سره په دغه ورځ څه خبرې اترې شوې وې؟ بس چې اپریشن نه راغلی بیا ورسره خبرې نه وې شوې بس کلي کور ته راغلی که نه بیا ورسره خبرې نه وې شوې بس هغې نه پس او د رور سره دی؟ رور سره مې نه وې شوې. ستا دا رور چې کم مړ شوی دی که نه د خپل خورینو سره پیله تعلقات خراب وو که نه څه یو د مخکې نه؟ ښه خواږه و دې دا کوم خوري چې داسې کړي داسې داسې خوږ و چې به ټول بس پته نه لګي. وروسته خو د چا رشته دارانو به سره ملاقات شوي دغه کسانو سره که نه څه وایي چې ولې دونه زیات غوسه په څه و؟ نه نه دغه تپوس معلومات لا راته شوي چې په څه غوسه و. دا تاسو چې کوم ځای کې مونږ ولاړ یو دې ځای ته څه وایي دا کوم ځای دی؟ دې ته باره بانډه. او دې د څونه وخت نه بهر اوسېدو د حضرت؟ د دغلته یاره د 3-4 کاله خو به کېږي مخکې نه ښار کې اوسېدو؟ څه کار روزګار پسې تللی و که څه وجه څه نوکري و څه و؟ مزدوري کوله لکه ګاډۍ ماډۍ کار به کله کاوه کله او دغلته دغه اوس چې کوم دلته څوکیداري هم کوله دیاړي میړي به هم کوله. مطلب کلي نه محنت مزدورۍ پسې تللی؟ محنت مزدورۍ پسې د ټولو خلکو ته معلوم دی. اوس د جمال دا ورور پاتې نور د سورونه دي؟ د 2 کشران رونه دي واړه. مطلب د ګټې وټې هم دغه 2 کسانو مشران؟ دغه 2 د ګټې. پولیس نه اوسه پورې چې کوم کار کړی دی هغې نه مطمئن یې چې اوس پولیس څه کړي منډه ترڼه؟ دغه پته بېګاره ته چا رینګ وکړه چې چاپه ماپې والې ده دغه اوس پته نم دله لګولې نور. ای زوی وایي که نه دی چې دا پیسې ورکولې نه یو چا سره وینو او دی وایي چې منلې نه؟
نو خو یم دغه دي که نه پلار یې منلی خو زامن یې راغلي زامنو ته ویل چې ښه ته پیسې غواړې ځکه هغه مز بس یو سړی خو دغه یي که نه خوار یې وږي یو خو ګرانو کتونکو ډیره زیاته دردناکه پیښه ده پلار او زوی د پردو خلکو د لاس هم نه دي وژلې شوي بلکې خپل خورۍ لګي شوی دی او ولې ماما ویشتی دی بیا د هغه زوی ویشتی دی وجه تاسو د دې نه واورېده قرضدار دا سویم واقعه ده چې په دې لږ وخت کې موږ تاسو ته رپورټ کوو چې خلکو له پیسې ورکړي خو چې کله یې غواړي نو اکثر یې ګریوان شلیدلي که اوس خو ډېره اسانه خبره ده هر چا سره که د کور د خرچې دپاره پیسې وي او که ني اسلحه هر چا کره وي نو دا سویم واقعه ده چې دا کم حالات روان دي نو څنګه چې مشر خبرې تاسو واورېدې که دې نه پس د چا ډېره زیاته مجبوري هم وي ښه خلکو ته پته هم وي چې دا سړی عجز دی یا د داسې څنګه په هسپتال کې بیماري وه داسې د بل چا په هسپتال کې بیماري وي او څوک ته پیسې غواړي نو داسې واقعاتو سره دا وشي چې هغه خلکو له هم بیا ضرورتمندو له هم څوک قرض نه ورکوي نو پولیس سره هم د حوالې سره زما خبرې شوي دي هغې خو وایي چې یاره موږ په مختلفو ځایونو کې چاپې وهو ملزمان به ګرفتار هم شي خو کم نقصان چې شوی دی دا هېڅ کله نه پوره کېږي نو څنګه چې اکثر خلک موږ دا رپورټونه ورکوي د روژې میاشت نو د روژې میاشت هسې هم د صبر ده د ماما د خورۍ رشته چې کم ده هغه هم ډېره زیاته خوږه رشته ده لږ د واردات نه پهله سوچ کول پکار الله دې په موږ او تاسو کې صبر پیدا کړي امین